अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ रवाहुल बुखारी फ़ी सहीहिही रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दलरिना रातलुनको मेलमनो او د इलाकी गैरतमंदो मुसलमानानो नारीनौ जनानौ इंतहाई द खुशाले खबर दा چې د इलाका की जमुंगा यौ बिरादर मुहतरम چې دا د الله तबारक व ताला द तरफना د इलाकी वालो दफारा यौ عظیم تحفه دا دا د इलाकी वाला او د پاره د الله د طرفنا یو لوی نعمت ته او د هغه د الله د تحفه او د الله د نعمت داغي هغه برکات او ثمرات مونږ او تاسو وینو. غنو بچو قرانونه اختتام تو رسول الکانو جنکو دا قرآن کریم د لستو ځان ته برکات دي. د قرآن د زده کړې د پاره د راتلو ځان ته برکات دي. په کورونو کې په زندګو کې هر طرف ته څنګه چې یو حدیث پاک کې راځي دورونو یو به قرآن زده کو دین به زده کو اغبل د دنیا کار کو. ما خبر باندې پويږي محترمو کنه بعض الکانم ډډې والی دي چې کوم مشرانی کاغه ډډې وخې نو خیر دی دا رستو مرګري نوجوانان لګ لګ رانیز دوشه شاباس جزاکم الله خیرا کثیرا. ادي خو به مشران ناستي نو مشرانو کې ډډې والی نو خیر دی. ما تاسو مخ کې یو حدیث بیانو حدیث الفاظو کې مسوي محترمو چې دورونو
دا عوام جواب را کوي دورونو یو دین زده کو قرآن زده کو احادیث زده کو هغه دویم دنیایي کار کو بس د خدای شان دی چې په هر دور کې څوک دین زده کوي نو د بعضې نږدې خلکو سره سړی کې تریخې راشي او دا د هغې تباهي ده ګورې ښه هغه رورې راغی او رپوټې پې وکړو د دنیا کار نه کوي نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو چې جی زه ټوله رس کړېږم او دا رور چې مې دیرې تیارې ته ناست دی بس تاسو خوا ته درځي او بیا واپس راځي او د دنیا ټک نه کوي نبی علیہ السلام هغه ته دا نه وایي چې هلکه هغه رور دې راوغواړه طالب علم چې علم زده کوي قرآن زده کوي چې هغه ته ووایي چې دا خپل ترتیب د علم د زده کړې د قرآن د زده کړې پرېږدوه او د رور سره د لږ غونتا معاونت کوه دا اوسې ورته نه وایي بلکې څنګه ورته وایي هغه ته وایي خبردار دا تا ته چې رزق میلاویږي دا ستا چې دیاړي لګي دا ستا کور ته چې ډوډۍ راځي دا ستا کور کې چې صحیح اوبه میلاویږي جامه میلاویږي لعلک ترزق به دا خو ستا دا رور دا قرآن زده کوي نو دین زده کوي نو د هغې د وجې نه تا ته رزق میلاویږي صحیح حدیث دی نو دا بچي چې قرآن زده کوي د دې وجې نه به مونږ ته رزق راکولي کېږي ښه دا ټینشن بنا لې دویمه خبره محترمو د اردو یو محاوره به تاسو اورېدلي یا جنگل میں منگل اورېدلي مو دي که نه جنگل میں منگل نو زمونږ ذهن ته سوال راځي چې په جنگل کې منگل هلکه نو جنگل کې هفته ولې نه ده اتوار ولې نه دی پیر ولې نه دی بد ولې نه دی جمعرات ولې نه دی جمعه ولې نه ده نو جنگل میں منگل نو منگل خو مونږ د نښې رز ته م وایو که نه خو دې نه مراد د غرض مراد نه چې په جنگل کې د نښې رز د منگل یو مطلب دی رونق خائص زینت ښکلېوالی نو که تاسو د دې محاورې هغه تصویر لیدل غواړئ نو راشئ دې بانډه کې وګورئ د میرزاده بانډه کې وګورئ دا دلته ګیر چاپېره پټي دي نو غرونه دي زموږ مسلمانان رونه زمینداران دي نو په کور کې ایوي دي نو جغ دي هغه دور خوس ختم شوی خو بهرحال ټول د زمیندارۍ سامانونه دي ځنګلونه دي نو څاروي دي ځناور دي زموږ زیاتر دې پټو کې زندگی ځناورو سره وي چا سره مو زندگی ای که نه ځناورو سره مو زندگی نو د ځناورو په علاقه کې چا په علاقه کې چې زیاتر ځناور پاتې کېږي انسانان نه یادوم ګورې ښه مونږ او تاسو زیاتر زمونږ تعلق د ځناورو سره هم دی دی خوا میری دي نو پټي دي نو شاړي دي نو غرونه دي او هلته وګوره نو داسې زینت هلته وګوره داسې مجلس داسې محفل داسې د قرآن کریم ختمونه داسې د نارینه او زنانو له درسونه دا د جنگل میں منگل یو تصویر دی ښه الله دې ورته قبولیت نصیب کی محترم بل محترم مسلمانانو دا تاسو چې سووري د دې ماشومانو سبقونه بیا دلته د الکانو د سبقونو خودلو ترتیبم دی د ماشومانو جینکو د مشرانو زنانو د پاره الحمدلله دلته یو بهترین عالمه زمونږ بچی هغه تدریس کوي هغه قابل ترین ده سند یافته ده دا صرف سبقونه نه دی ویلي په نوم باندې باجی نه ده بعضې علاقو کې په نوم باندې باجی نو قرآن خلکو ته نه ښیي راځئ وایي په جمع سره اوږد مونځ کوو تاسو به اورېدلي چېرته پلانکي ځای کې زنانه راوتې ده باجي راوتې ده
او زنانه تر غونډیږي وګد مونږ وته کوي چې ته موریدلی کنه نو مونږ خلک خوشاله یاره زمونږ په محله کې باجی ګل صاحب راغلی دا زنانه ته وګد منځونه کوي نو په جمع ورته کوي نو کته وته وې دا په دین کې نشتا وګوره دا نوی مولیان راوتی او دا پنځپیریان دي او دا وابیان دي دا وګوره منځونه نه مني نه دغه وګد موز پیغمبر صحابو چې په جمع نه کړي ښا پیغمبر صحابو په جمع نه کړي نو مونږ به هغه کار کوو چې پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو کړی نو دلته زمونږه دو بچي تاسو له تدریس کوي پڑھائی کوي یو د بخشیر والا اهلیه ده او یو دا مولانا سردار حسین صاحب دی اهلیه چې دا دواړه سند یافته عالمان دي باجیګان دي قرآن از دکړې دي نو سو کرته از دکړې دي دوره تفسیری پړاو کړی دي نو سو پیری پړاو کړی دي نو دا د علاقې د زنانو د پارم د الله تعالی طرف نه یو لوی نعمت ده او محترمو د الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې اصول دادي چې څوک د الله د نعمت قدر کوي الله ورته هغه نعمت سیوا کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نعمان بن ثابت دا یو لوی عالم تیر شوی دی د مذهب امام دی او مونږه پوروي مسائلو کې داغي تشریحات ته داغي اجتهادات ته ترجیح ورکو په دې خبره دا لګ ډیر چې چا تعلیم کړي ځان ور باندې پوه کوي بعضی پاگلان خلک نو ابا داسې دی الکانو ته تاسو پیغمبر منه او امام ابو حنیفه منه نو ته تاسو کې وته مسلمانې کته انساني تاسو مسلمانانه کې انسانانه جواب را کولی شي الکه ته پښتوني کته پاکستاني الکه ته امام صاحب منی او کته پیغمبر منی آیا د دې انسان دا دونه ګنده سوچ دی دونه ګنده ذهن ورلچا جوړ کړی دی د سوچ دا دی چې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پیغمبر خلاف خبره کوي و پاگلا و د فقه د پوه نه عاری انسانا دا خبره دی غلطه ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اخو مونږ او تاسو ته د قرآن او سنت تشریح کړی دا نو یو تشریح امام شافعی محمد بن ادریس رحمه الله کړی دا نو یو تشریح امام احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله کړی دا نو یو تشریح امام مالک رحمت الله علیه کړی دا نو مونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چونکه هغه تابعی دی د صحابه کرامو زمانه لاندې کړی دا د صحابه کرامو سره ملاقاتونه شوي دي په دې نورو ائمو کې سینیئر هم دی نو موږ دغه تشریح ته ترجیح ورکو دا نه چې ګینه دا نور امامان غلط دي هغه هم صحیح دي او دا تشریح ولې ورکو دا ځان ته تفصیلی خبرې دي نو محترم مشرانو کشرانو دا بعض خلک نو بس دی چې وایي امامان په کې چار اوستی دي کنه نو له پتا چې ته وਹੀ را کوزيږي څه ته چې ودا قران د الله کتاب دی تاسو سره ثبوت دی ته ودا الله کتاب دی ته ودا حدیث د نبی علیہ السلام حالت سره ثبوت دی چې ته ودا الف دی دا با دا ته چا ویلی چې دا الف دی او دا با دا ته وې زما د پلان کی نوم دې زما پلان کې دې مال دلیل خو د قران حدیث نه قرآن حدیث نارا دلیل خیا چې ته د پلان کې زویزا ته به وې د مور وې د خلق وې دا بعضی کمکلی نو بعضی کمکل راگیر کی په خپل جالونو کې ښا نو بس یو آزاد معاشره کې پری دی بیا نو به چې څه خوخه نو هغه کوي په خپل خوخه سره نو یو مثلا محترمو هغه امام ابو حنیفه رحمه الله دینه چا تاسو کو چې تاسو ته دا دونه ډیر علم څنګه درکړی شوی دی داغي جواب وره هغه وای چې کله ما د دین یو مسله زده کړې ده نو ما وپاغي باندې وی الحمدلله د دین مسله چې مزده کنو سمې پیوي ها جی امام سے پیسې
دا اللہ شکر میں پہ ادا کو. اور اللہ تبارک و تعالی خپل عظیم کتاب کے اعلان فرمائے لے دے کہ تاسو دا اللہ شکر ادا کوئے لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّ طالب علمان وربانی پوئی گی چو گورا لَأَزِيدَنَّ. اللہ پاک سونا موقع خبر ذکر کرے دا, سونا تاکیدات سرے ذکر کرے دا. نو دا اللہ میں تاکید سرا, نو دا نون سقیلہ دا تاکید سرا, دا دی معنی دا رکھا نا ایک اللہ پاک و سر دا تاکیدات نوے ذکر کرے نو دا اللہ خبر بیام مضبوطوا نو بیام موقعوا. باوجود دا غینا اللہ تبارک و تعالی فرمائی کہ تاسو زما دا نعمتونو شکر ادا کوئے لَأَزِيدَنَّكُمْ معنی تا خیال کوئے. توجہ مشتبہ محترمو کہنا تلوار خمونا دا اسیم دلتا با جوی موز کو بیا وزیزو نو کہنا سنگ مخواہ تیار راگ لیے کہنا سوک سوکا اسے نئے چھوئے بیا وائی او دسونا تازہ کہو. اللہ تبارک و تعالی فرمائی لئن شکرتم لأزیدنکم کہ تاسو زما دا نعمت شکر ادا کوئے لأزیدنز دی جملی معنی تقوی کیے دے خام خواہ ضرور بالضرور بزتاسو تا نعمت سے واکوما معنی سنگا شوا خام خواہ ضرور بالضرور دا اللہ ہوئی. نو اے محترم مسلمانانو گورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا لوی نعمت و کلوی نعمت نو اللہ تبارک و تعالی دا دی نعمت تذکرم کردے دا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ پا دی ایمان والا باندے احسانو کا چی دی کی اخپل نعمت رو لے گا اگر نعمت دا سپا شکل کی ہاں جی دا نبی علیہ السلام پا شکل کی دا چاہ پا شکل کی نبی علیہ السلام اللہ دی امت تا رو لے گا او دا سے نعمتو دا اللہ کنا محترم مسلمانانو چی دا اللہ پا خزانوں کی یو نعمتو دا نعمت دا اللہ پا خزانہ کی بل نشتا. خبرتا مپام نشتا. آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پیغمبر دا اللہ پا خزانوں کی یو نعمتو دا نعمت دی امت تا رولے گا مکہ کی پیدا کر. نو مکی والا دا آغا نعمت سرسو کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی تراغلی دے حرم پاک تراغلی دے مشرکانو وربانی رامن ڈکلی دا نو سٹ کی والا سادر چولی دے اغا سادر تاوئی دا نبی علیہ السلام سترگی مبارک روتی دی دا غید نعمت قدردانی کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چوکتا اگر آمنڈے کی میدان تیرا ادانگل خلق ٹیل وال خلق دیکا کو او محترم نبی علیہ السلام تین اخلاص کو بیا مشرکان اولگی دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغیر آٹین کا پا موٹو موٹو تینا ویختے ویستخا. نو یودا سے حالم راغلے دے نو یودا سے حالم راغلے دے نبی علیہ السلام پا دے حرم پاک کی دے کل کل زمون دیر مرگری او دیر علمائی یو زیت درشیزو کو پس خلاف خبرو کی نو دی بیا خپای غریب شپاورت جاڑی راشد دا پیغمبر سیرتو گورا دا پیغمبر علیہ السلام جندو گورا زندگیو گورا یا یواز دا نبی علیہ السلام نا ورپسید صحابہ کرامو جندو گورا دا دا حق خبرو سرا دا دا قرآن دا تبلیغ سرا دا دا پیغمبر دا خبرو دا تبلیغ سرا دا دا توحید دا تبلیغ سرا دا سنتو دا تبلیغ سرا دا لازم و ملزوم وی اپنے بھی خپا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوشا. دا برازی دا یادو ساتے تب قرآن و سنت بیانے تب دی دعوت و تبلیغ کے او خلق بطول تاثر موافقی ای حیالستا محالست جنونستا. دستا خیال غلط دکھا
تب دا دین بیانے پس ایمانو کے رد شرکیاتو بکے رد بدعاتو بکے رد رسمونو رواجونو بکے ټول خلق بتا سره موافقی ټول خلق بوئی چې دا ډیر خ مولوی صاحب دی یاره دا پلان کې مولوی صاحب زمونږ علاقې ته راغلی دی وګوره د سود رد را لوکه د رسمونو رد را لوکه داسې نشي کېدی ښه دا به خلاف وي د نبی علیہ السلام حرم کی سجدہ یاد ساته خودل ته یو خبر را یاد شوا چې ته تبلیغ د قرآن کې تبلیغ د سکے تبلیغ د قرآن کے دعوت د قرآن چلے دا یاد اساتا انڈے نہیں ملیں گے بلکہ ڈنڈے ملیں گے زمون یو شاگرد اوس وفات شوی دا اللہ تبارک و تعالی دے ورته آغا جان خیسته کی او اللہ دے اولا جنت الفردوس نصیبه کی بشخالی کے واده شوی وا او په بخشالی کړي کې لومبنه دوره تفسیر داغي آغاز زموږ د شاګرد کړو افتتاح ته مونږ بوتلیو بیا وروسته نور شروع شو پکې نو داغي هغه خاون قاری صاحب دی مفتی صاحب دی هغه ما نه یو پیره تپوسو کو په دویم دریم ځل زه ختم ته بوتلیو ما لوي مولوی صاحب دا سوجه دا علاقه ټوله مونږ سره په پیور کې وا زمونږ ډیر خیالم ساته مونږ سره مینا محبتم کولو چې دا درسونه شروع شوي کنه ویر ډیر خلک را باندې سلام نه چي مال دې خو پریشانی څه نشته خو بکیږي دا ولې وجه صدا هغه په پته نه پويګونو مې وجه د توهما تاسو قرآن شروع کا سورۃ بقرہ مو شروع کا په سورۃ بقرہ کې دا مضمون پکې رالو دا مضمون تاسو بیان کا وضاحت دې پکې وکا چې کوم یو کس د سود خورې نه توبه نه کوي د حرام خورې نه توبه نه کوي دغه سود په پیسو کې غره ورکړې دې ګیډه ور باندې ډکې د سود مال اخلي نو الله تبارک و تعالی فرمائی دغه سود خورتا د الله او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنگ دی چاته د الله او د الله د رسول د طرف نه جنگ اعلان دی دا څه غلی شوی پیږي ها جی سود خورتا کاغه په غټه سته دی کاغه په وړه سته باندې دی کاغه د غاڼې په شکل کې دی غاڼه چي دی او کاغه دا نور سيزونه لري په ملک راځي دي ښا تبدون پیسې ورکې او پیل ته پراپرټي کوي او طالب ارمیاش کې 10,000 ملاويږي او تاوان ماوان پکې نشتا دا شی د ملک شته کې نشتا تب 5 लाख ورکې 10 लाख باور کې تب داخلي کې او بیا بتا ته ور پسې دونه د تنوم ورکې د منافع دا دونه منافع باخلي پراپټ وته یې رږي پراپټ والا مدرسې ته یو تن یو 5 लाख روپے راوړي وی جی تپوس بنے گے چې دا د سیدینو مینه مونږ ته استادانو دا سبق را کړی دی که سو ګروپې مروړي نو تپوس به ته کوي بیا چې ما ته وی دا سیس واپس یو څه چې مونږ ته ال نه وي بیا وی دا پراپټ غونته دی کنه پراپټ غونته دی نو مې یو کارو کنه دا پراپټ غونته دی په خپل خرچو کې ولګوا نو مونږ ته ان پراپټ نه راکا کنه په خندا شو نو ما ته راخه یو پوهه ته نو ما ته مولوی صاحب دی باترومونو کې خیر دی ولګوا کنه ګورداسي خو خیال خلک شته نو مې جوړمبي سړی طهارت حاصلې پاکواله حاصلې د دې باترومونو واشرومونو نشورو کوي چې آغاز د حرامو نشورو شي دا طالب علم قرآن او سنت دکی او دی بیا خلکو ته بیانوي چې تا گپ دی سر نو ماغا مولوی صاحب توی تاسو دا قرآن در شروع کا سورت بقرہ لستا خلق را روانو یک دم پا که دا سود خبر را لے سود خوار پا دو قسم دی سود خوار پا سو قسم دی یو آغا سود خورو آغا تا پتا نوا چې دا سود دونه لوی ګناه ده بعض علما خو لیکلي دي دا سود چې دی کنه دا د سکم مور سره د شپږ دیرش کرتا زنا نم بدتر عمل دی
یو روپے د سود دی وخوړه معافي یې نشته، حرام دی وخوړه. بعضې خلکو خوند اخیستی. نو سودخواره په څو قسمه دي؟ تاسو داسې پیکه پیکه یار که یو هغه سودخور دی چې هغه ته پته نه وه، ما ته پته نه دا بیان مې چېرته کړي، څه خلک مې خلاف شوي چې بیا پته ولګي په ریښه سودخواري. ما له څه پته وه چې دی کې سودخواري دلته به نه انشاءالله. دا زمونږ غریبانان د بانډو خلک دی، دا خلک د سود نه ځان ساتي، دا الله یاره پکې شته. نو یو هغه سودخورو چې چا باخه کړی وه، چا ورته وی راځه بیمه کوم دی. بعضې خلک ګرځي خلک بیمه کوي، څه فتوې پیدا کړي ښه وله وی ماله پرېش فتوا راوړه نو بیا نشي راوړی. چا د دارالعلوم حقانیي فتوا راوړي، چا د نیو ټاون چې ته پته لګي وایي مونږ ته پته نه چا بوګت به جوړه کړي. نو یو سودخور هغه دی چې دی چا په سود کې مبتلا کړی دی، خو دا پته ورته نشته، دا علم ورته نشته چې دا سود دونه سخته ګناه ده چې سودخور ته د الله او د الله د رسول د طرف نه د جنګ اعلان دی. اسې الله سره څوک جنګ کولی شي؟ پیغمبر سره څوک جنګ کولی شي؟ الله اکبر کبیره. څوک چې د سود یو روپے مخلی دی الله او رسول پسې ټوپک رالی نو د ده برز او شپخه شي، د ده به اولاد کې برکتي، سوال هی نه پیدا کیږي. نو یو سودخور هغه چې پته ورته نه وه چې دا دونه لوی جرم دی، دا دونه لویه ګناه ده، مسلې واورېده، سړی په ژړا شه، وایي توبه خدای توبه بیا به نه کومه، د سودي معاملې ټوله ختمه کا. یو دا سودخور و. هغه سودخور دی د حرامو خوندې اخیستې دی، د لکونو خوندې اخیستې دی، دارنګې د پراپرټو خوندې اخیستې دی، د بنگلو خوندې اخیستې، د ډبل ډورو خوندې اخیستې دی په سودي لین کې، په سودي کاروبار کې. هغه چې دا مسله شروع کا، دا مسلې واورېده، استاد سورة البقره کې د سود مضمون ته راورسېده چې الله وی ګوري د سود نه توبه وباسئ. ځکه دا کم خلک چې د سود کاروبار کوي، د سود پیسې اخلي، ګېډې ته سود اچوي، دا چې کله پرز د قیامت د قبرونو نه راپورته کېږي که نه، د پیریاني او د لیوني غونته به راپورته کېږي، په خولو باندې به یې لاړې راوتي. اوس هلته هغه ډبل ډورو ته کې ګرځي یاره، دی خو غټې غټې بنګلې دي، دی خو لکونه او کروړونه دي ورسره. مولوي صاحب مسله بیان کا، هغه خوند اخیستی دی، اخرت سوچ کې نشته، مرګ سوچ کې نشته، زنکدن سوچ کې نشته، حساب کتاب سوچ کې نشته، میدان محشر دی په سوچ کې نشته. هغه به د استاد خوښ شي؟ حاجي نو اوس دا سودخور چې دی که نه، دی به څه کوي؟ یاره دا زمونږ زنانه به کور کې ناستي یو، دی پکې ګوره کچه کچه خبرې په قرآن کې کوي، د زنانو مسائل پکې بیانوي. د زنانو په مسلو تکلیف نشته، تکلیف ورته رقم دی نه، دا خو سودخور و حرام خور و رزیلو. نو دی نورو ساده مسلمانانو ته وایي یاره دا په کور کې کله کله ماشومانو ټیلیویژن روان کړي او د لوډ سپیکر تیز پرېښودي، نو دی خو مونږ ګناهګاروي، دی دا سره نور ملګري هم تیار یو، دی برپور د قرآن د آواز مخالفت کوي، هغه د کافرانو مشابهت کوي چې کافرانو به وي لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، دا قرآن مورې شور کوي په دې کې. څوک خلاف شو؟ حاجی مړه سم وایه که نه یار؟ سودخواره څه شو؟ خلاف. نو خلاف به کېږي که نه به کېږي؟ د سود مسله ورته مه بیانوه، هسې بوسو کې اوبه بوځه، چېرې دا که نه بس الله وایي دې نه ځان منع کړې او د الله او د الله رسول طرف نه اعلان جنګ دی او بس په مخکې ځي کیسه ختمه، پوی پکې نه شي خلک. بس دا خو ډېر ښه مولوي صاحب دی، مړه دونه ښه مولوي صاحب دی، ګوره چا هم لاسته غوا نه پاسوي، د سود خبره په قرآن کې راله، بوسو کې اوبه بوتلې، زمونږ داسې استاد خوښي ښه.
زمونږ داسې عوام خوښي چې زه ورته مسله بیان نه کړم دا د جهنم ته لاړ شي خو چې ما ته ښه صیب ووایي چې دا ډېر ښه مولوي صیب دی. نو کم قسم خلق خلاف شو؟ خودخوار. لا قرآن خو پاتې صرف سورت بقره دی ویلا، سورہ ال عمران دی شروع کا، هغه دیم بیانو کا، سورت النساء ترالی، سورت النساء تر ورسېدی، هلته دی رکوع شروع کا. رکوع کی سبق راغی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ دلدا مضبوط حکم کئی، امرکم نوئی چې اللہ دل حکم کئی، اللہ دل وصیت کئی، سو اللہ دل مضبوط حکم کئی، تاکیدی حکم در تکیا چې ګوري ناری نه عیسی اخلی زنانو د پاره میسی مقرر دی. چا د پاره؟ پلار مرشه زامنو ته میراث رسیږي، نو چاته به رسیږي؟ مړه راته وایه که شک کېږم نه ګورئ چې زامنو ته عیسی میلاویږي نو لونو ته به هم عیسی میلاویږي. هلکه اوس درس کې داسې کسان ناستو 40 سال 50 سال د خور عیسی مرله نا په جربونو کې روا. مزه وکړه که مزه ونه کړه؟ هلکه قرآن کې الله وایي چې زوی ته عیسی رسیږي نو لور ته به هم رسیږي، چې رور ته رسیږي نو خور ته به رسیږي عیسی. قرآن کې شته که نشته؟ پورا رکوع ده، پورا رکوع ده. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اوس مون قرآن قانون منو کنه، دی وینا عدالت ته به وړو. هلکه نو عدالت کې خدا انګریز په وخت کې د قرآن خلاف شي چلیدو کنه، هغه بیا هم څه موده را روانو. نو دی وایي زه په دې فیصله نه کوم، هلته کې عدالت ته به ځو، کچرو ته به ځو. نو هسې ډېرې ځان ته په ګریوان کې په تنهایۍ کې د شپې سوچو کې چې زه دلته دا دې ته غاړه نه ږدمه، هلته د انګریز قانون ته ځمه. آیا زه دا منم؟ زه دا منم؟ محترمو مسلمانانو، دا چا سره چې دا 30 کاله 40 کاله د خور عیسی ګیره وه، دا هم په 2 قسمه دي. یو ته پته نه وه چې یاره پخوانه په دې ملک کې بس دې لونو ته او دې خویندو ته عیسی نه ورکېده، نو بدیم په هغې کې را روانو، خو پته ورته نه وه چې دا دونه لویه ګناه ده. او ما بار بار دې علاقو کې ملګرو ته ویلي، یو تفسیر کې لیکلي یو سړی د جنت په گیټ کې ولاړ دی، جنت ته نه پریدي. چا دې تپوس وکړو ته ولې جنت ته نه ځې، ولې دې نه پریدي؟ هغه وایي ما په دنیا کې د ګاونډیانو نه د ګنډلو ستن راغستې وه، نو بیا ما سره پاتې شوې وه، نه مې وه ورکړې، نو هغه ستن په بدله کې مې جنت ته نه پرېږدي. د ګنډلو ستن، د بیلې د غټه ستن نه، کومه ستنه؟ د ګنډلو ستن را سره د ګاونډیانو پاتې شوې وه، د هغې باندې زه جنت ته راته اجازت نه میلاویږي. نو چا چې د بجلو دا غټې ستنې دننه کړي، یا چا چې دا غون غون جربونه په جبینو والي، یا دې سره به څه کوي؟ یو مسلمان هغه دا حرام خور د خور او د لور عیسی ګیره کړې وه، د خوریونو د یتیمانانو ورونو عیسی ګیره کړې وه. مسلې واورېده، په سونو خلک هغه مونږ ته راغلي دي، یاره جي اوس به څه کومه، توبه وباسي. نو یو دا قسمه خلک وو، دا به ستا شکریا ادا کوي چې جي تا راته ایغه نیغه خبره کړې وه، سیده خبره دې راته کړې وه، بوسو کې دې اوبه نه وې بوتلې، دا سړی په تا خپل سر ورکوي. ښه ده به تا سره پړه کې خمي نه وي. او بل هغه ته نه چې هغه 40-50 سال ښه اعلی ځمکه ده، ښه میدار د پرنټ عیسی ده، په هغې دوکانونه دي، په هغې مارکیټونه دي، په هغې باندې میګا مارټونه دي. اللہ اکبر کبیرہ. دلتا مولوی سے مسئلہ بیان کا، خور تبا عیسی دینا پڑے گا، اور کولو تا تیار نہ دے. دی سڑی با استاد اس خوخشی، درس بے خوخشی، شرمنا دی درس تم نرازی، نو دی با دودری تا نورم خلاف کیا، نو دی با دانوی دا استاد گورا دعا نمانی، نو دی خیرات نمانی، دی قرآن نمانی.
نو دې دان منی ساده خلک وي دا بریشای جوړې نو ښه ساده خلک په دې گزار باندې دا اهل حق نه متنفر کی نو څوک خلاف شو اول نمبر کې څوک خلاف شو دویم نمبر کې څوک خلاف شو دا خو لا ټول قرآن پروت دی که هغې پسې ورپسې ځو که نه نو ناوخته به مونږ پکې ټول اخته یو ګورې بیا ښه نو محترم مسلمانانو د پیغمبر خلاف شوي وو چې ته د پیغمبر والا قرآن بیانې ستا به خلاف کېږي دې کې دا خبرې دي چې نبی علیه صلات وسلام دا قرآن بیانول نو شروع کړي که نه نو خلکو ورباندې فیصلې کولې که نه هغه لویه فیصله د حجر اسود د کېښودو چې راله په دې کې خو خلکو یو بل پسې تورې راغستې وې بیا فیصله دا وشوه چې سبا د څوک د وخت راله هغه به دا کار نږدي سبا ته د ټولو نه اول نبی علیه صلات وسلام راغی خو زما خو پیغمبر څوک لا نبوت ورته نه دی میلو وی صادر خور کې حجر اسود پکې کېده وی د هر قبیلې مشر د صادر پیس کې ونیسې ټولو په شریکه کاڼې راواغستو او خانه کعبې سره یې خوا کې کېښودو ویستې اخوا شې نبي علیه السلام راواغستو په خپله یې پکې ولګو دا فیصلې هم هغې د نبي علیه صلات وسلام منلې نبي علیه السلام ته امینم ویله نو صادقم ورته ویله بلکې نبی علیہ السلام ته به وی چې ته مونږ ته یو خبر وکې که نه زمونږ په دې دونه یقین دی که هغه شانتي اون نشي مونږ به وایو چې په مونږ باندې څه چل شوی دی خو ستا خبره دروغ نشي کېدی او کله چې وحی شروع شوه بیا وی ساحر دی بیا وی کذاب دی بیا وی مجنون دی سوئی بعض خلکو به وی دا صوابي دی پیغمبر ته به څه صوابي دی خلق به پدی چل متنفر کولا داغی ځان ته ګڼ واقعات او ګڼ مثالونه دي اے محترمو مسلمانانو د نبی علیہ السلام خلاف شوی وو سونه خلاف شوی وو په حرم پاک کې یو پیرا خوب پیغمبر خوشبودار پیغمبر معطر پیغمبر منور پیغمبر حسین نبل کے احسن پیغمبر اجمل پیغمبر هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا هغه خلا خلق صحابه کرامو به طور اتر استعمالولا هغه پیغمبر کاغه بزان اوبا چولې صحابه کرامو هغه د برکت د پاره ساتلې هغه پیغمبر کلاړي ټوکلې صحابه کرامو هغه لاړې په خپل بدن راخلې هغه پیغمبر کاغه چرته په عمره په حج کې سرخ رایلی دی آغا ویختا صحابه کرامو برکت دا پارزان سرکی خودلو آغا نبی علیہ السلام چی صحابه کرامو پاغبان زان قربانو آغا پیغمبر حرم کی سجدہ کئی کنا ابو جہل او دا غمل گرو الکان لو پران رو غختا چی دا دی سری سجدہ خوڑی رو گدئی علیکا پلان کے محل کے کسابان اوخان لال کری دی او داغی غٹ غٹ لری دی دا بسوک خلق روڑی زوانان اولیگل دا گندونو ڈک اغلری ایراوڑلا نبی علیہ السلام حرم پاک کی پسجدہ باندے دے او پسٹ باندے ورلکی خود اغدران لری دا پیغمبر قرآن بیانو گورا دا غم مخالفت کی اب توے جدہ سے مسئلہ بیان کا چھ سوک خپن شیخا کلا کلا مو تقریر دا چھ لڑ شکا نا نو سوک راتے ہوئی دا سے پازیٹیو سینس کیوں چلے گا سکیوں چلے گا دا سی جی پازیٹیو سینس کیوں چلے گا اللہ چیرہ خلق خپا نشی کنا دا سود پاکی موایا دا بے حیائے پاکی موایا دا یسو پاکی موایا دا خلق درگاونو تروان دی دا پاکی موایا دا خلق جادوگرو تاویزگرو کوټګرو جادوګرو پس روان دي دا پکې موایا څوک کمیسونه ناپ کوي څوک بنینونه بویي څوک ولا کوډه منتري روباسي خلک د ایمان نه خلاصيږي دنیا روانه ده او زیات تر خزيزي او نور څوک نه زما استاد کور نو خزيزي او ما ته پېزان خش پیلي کړي دا یاد ساته د بعض کارونو سره ګوري نکام ماتيږي ها خبره دا سخت خبرې دي کنه دي ډیره بل چاپلار تاسو ډیر خېج دي ملازم پر خوده ما دا مسئلے چې سوکی خلک وایي چې دی خو زمونږ ټولې ښځې او لوڼه او خویندې روانې دي جادوګرو تاویزګرو پسې څوک ورته هلته کمیسونه ناپ کوي او څوک څه کوي
الله اکبر. او دا مولا وی چې دا کار به نه کوي، دا ناروا دی، له دې سره نکاح ماتېږي. دا خو پلانکي مولوي صاحب نه و بیان کړی، پلانکي مولوي صاحب ځکه نه و بیان کړی، هغه ستا اوټ تغلو، ستا نوټ تغلو، ستا چندې تغلو، ستا سرمنې تغلو، ستا سرسایې او اړې تغلو، هغه د الله د دین لحاظ نه و کړی، ځکه یې دله دا مسله نه و بیان کړی. که دې څیزونو ته غل نه وي، دا مسله به یې دله بیان کړې وه. د ده په غون عمر کې په خولې دا نه راغلي چې ایماندارو درګاهونو ته نظرونه او منښتې مه وړئ، هلته چیلي او الواګانې مه وړئ، هلته کې حاجتونه غوښتو دپاره مه ځئ، د غیر الله د دربار نه ګیر چاپېره مه تاویږئ. دله د دې توفیق نه و میلاو شوی، دکه چا هر څه کوي ټول ښه ټول ښه ټول ښه ټول ښه ټول ښه. الله اکبر کبیرہ. نو محترمو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حرم پاک کې هوا، دا دونه گندونه ور باندې واچولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورکې رااله، هغه گندونه تنه لرکه هغه جړل. نبی علیہ السلام ته بچی جاړه ما، او د نبی علیہ السلام داړي دونه دردولو. هغه وخت پیغمبر هغه خلکو ته هېرې کړی ښا. او د دې حدیث راوی سیدنا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویو چې نبی علیہ السلام کم کم خلق نامینیټ کړیو، نمونه یې غستیو، وی بدر کې مې ولید مردار پراتو ټول ښا. محترمو، قرآن کریم د الله تبارک و تعالی لوی نعمت دی، پیغمبر د الله لوی نعمت دی. مکی والو د دې نعمت قدردانی وکړه، دغه چلی وکړو. او دغه مکی دور کې ذکر کړي پیغمبر په مکی دور کې دی اره سختی کړي د پیغمبر. اے پیغمبر ته په خلی مبارک مخامخ توکانی توکلی نو، پیغمبر باندې خزلې ورچولی دي، پیغمبر باندې خورې ورچولی دي، په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ منصوبې جوړې کړې دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګري په تودو شګو کې راخلي، په سینې ولکانې خودلې دي مسلسل 14 کاله. محترم مکی والا قدردانی ونکا. نو الله تبارک وتعالی د مکی نه غ نعمت پورته کو. خبره مې دا کوله، دا خو تمهیدو خبره به شروع کیږي چې مونږ او تاسو باندې دا دلته دا مدرسه، دا علما، دا باجیګانې، دا د الله نعمت دی. او بله خبره ده لکوم، د مولانا سردار صاحب او د دې د کور والو ذمہ داری څه ده؟ دا دې چې څه کوي یقینو کا زمونږ د بعضې علما عجیبی د دې ذمہ داری دا د دې دا جون وقف کړی دی قرآن او سنت پڑھاولو ته. اوس مدرسه کې لایر پکار دی، اله مدرسه دا وړو ته پکې پکار دی، اله پکې چلیږي نو د بجلی بیل به راځي، نو اله واله را ډیر شو د بار نه بولی استاد ساتل پکاري. نو دې به سردار مولوي صاحب دا درسونه پریدي او ګرځي به کور په کور سره د پټکي، یاره مدرسه ده او بیل دی او دی خوا بل استاد پکار دی. دغه د ذمہ داری نه ده، دا زما استاد ذمہ داری ده. دی غریب ته به خوب نه ورځي، کدیم به استان سملی الکه دا خو به اوس بیل د بجلی راشي، دا به ما د باره یو استاذ راوستی نو د هغه بس د تیلو میلو خرچه کیږي، ځکه چې روزانه به راځي او ځي او د دې خلکو بچو ته به قرآن او سنت ښیي. نو دا سوچ به هم دی کوي، د خوب هغه غرق، د آرام ختم، دکې به هغه وینه اوچیږي محترمو. او ماو ته داسې به ګرځو، ماو ته د دین څه کار وکړو محترمو. داسې مسلمانان هم شته، ځان ته پاخه مسلمانان وایي، په کلي کور کې ورسره مدرسه هم شته، په هغې تېرېږي را تېرېږي هم، احساس هم پکې نه یو زناور هم په لاره تېرېږي او دی هم په لاره تېرېږي. نو محترمو دا څونه ملګري چې د دې محلې یې نارینه او زنانه، نو زما د طرف نه تاسو له اعلان او درخواست دا دی چې هر ملګري ځان ته په دې خپلو ملګرو کې یو مشر مقرر کې ماهانه سالانه 100 روپۍ را جمع کوي، د هغې نه به څه جوړېږي د خپل وس مطابق، چې د چا څونه انکم دی هغې کې تاسو وګورئ. د چا چې کور ته په میاشت کې 200 روپۍ راځي، نو 200 روپو کې د 10 روپۍ مدرسې ته وباسي. تاسو ته پته شته دا جامع حقانیه اکوړه خټک مولانا عبدالحق رحمت الله علیه دا چې کله دیوبند نه راغی که نه، دا نوخار دا علاقې دا خو شاړې وې، هغې هلته د مدرسې قیام وکړ، بې خلکو ته اعلان وکړ چې زنانو ته ووایې داسې د اوړو مشینان داسې هر ځای کې نه وه، خلکو به په کورونو کې میچنې تاولې.
وی زنانو ته مو وایي چې تاسو یو میچن کله کوي نو یو موټی غنم یا یو موټی اوړه دا د دې خوا جدا کوي چې دا د مدرسې دا یو موټی اوړه دا د مدرسې د ټولو په کیسه کېږي څونه خلکو په کیسه وکړه هغه د لویه جامعه د بر صغیر پاک و هند یو لویه جامعه وګرځېده دنیا خلک ترنه فارغېږي نو محترمو دې کې ابتدا کې دعاګانې وې د خلکو پکې څه ناڅه وس دسو نو که تاسو لږ ډېر د مدرسې احساس درته وشو که نه او دا یاد وساتئ محترم مولوي صاحب ته وایي تا په کور کې کار شروع کړی دی ولې دا خلک به څه کوي دا جربونه دا هر څه به پاتې د زنانو د مدرسې دپاره هم سوچ کوئ چې دا د کوره را بهر شي هغه وخت به وخت ډېرېږي دا سوچ فکر به کوو که نه دعاګانې به ورته کوو که نه ما څه آیتونه لوستي محترمو په هغې کې د ایمان والا اوصاف بیان شوي دي یو صفت یې دا دی چې ایمان والا کامیاب دي که دی شهیدان شي که د دې ظاهر کې تاوان وشي خو چې دا ایمان والا دی الله وي دا کامیاب دی ګوره په احد کې او یا صحابه کرام شهیدان شو ډېر تکلیف میلاو شو خو بیا هم الله ورته فرمایي وانتم الاعلون تاسو زورور او غالب یې نو مسلمانان دا به کامیابی چې دې په حالت د ایمان کې دویم د ایمان والو صفت قرآن ذکر کوي الذین هم فی صلاتهم خاشعون منځونه خو بخامخا کوي چې ځان ته مسلمان وایي او مونځ نه کوي دا مونځ نه کول د کافرو نښه ده مونځ پرېښودل د کافرو کار دی څنګه او یې هغه حدیث کې چې راځي چې قصدن مونځ پرېښود د کفر وکړه مونږ ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضاحت کړی چې یو سړی نه یو مونځ نیم قضا شو کافر یې نه کې ګوري اګه ته وې زه امامان نه منم نو که خپله د نمونځ تلي خپل هم کافر شوی او خلک دې هم کافر کړي بیا مونږ ته امام صاحب تشریح کوي چې دا کار یې د کفر وکړو اصل کې کافر خو نه شو خو دا مونځ نه کول د کافرو کار دی نو محترمو دی خو به مونځ خامخا کوي مسلمان خو د ده منځونه به څنګه الذین هم فی صلاتهم خاشعون منځونو کې انتهایی عاجزي تواضع خشوع دا نه به اټومیټیکلی مشین نه جوړوي سجدم په طریقې سره رکوم په طریقې سره نو قومم په طریقې سره قیامم په طریقې سره قرائتم په طریقې سره او بل د ایمان والو نښه دا ده والذین هم عن اللغو معرضون د بیهوده خبرونه د بکواس نه د فضولیاتو نه د لا یعنی خبرونه د دې نه به ګورې مخ اړوي نه پکې د دنیا څه پیدا شته نه پکې د آخرت څه پیدا شته او لګیا دی په ګینټو ګینټو دا ایمان والا نښه دا ده چې دې نه به مخ اړوي نبی علیه صلات وسلام به دعا غوښته ځکه چې الله ورته حکم کوي اے محبوب زمانه سوال کې نو سوال کوا نو سره نه غواړه بنگله را نه غواړه موټر را نه غواړه ډبل ډور را نه غواړه ساروی را نه غواړه اے زما محبوبه ما نه سوال کوه نو وایا ربی زدنی علما رب علم را ته زیات کړي معلومیږي علم لوی دولت دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سوال کو اللهم انی اسألک علما نافعا یا اللہ زدنا علم غوارم دا سے علم چی ماتم نا پراکی نو نور تم نا پخورشی دا بلچام سے اصلاح شی خلق حلال و حرام پی جنی خلق ذکر باندے راشی خلق نوافل باندے راشی خلق تلاوت باندے راشی خلق تحجد باندے راشی استاد وجنا آغا مالداران خلق جربون زمکشتا لکون ورسرشتا او کلونه پی تیریږي دی بوډا کیږي او حج نه کوي دی د منافقت په مرګ سره مړ کیږي تا علم وکړه ستا د علم د وجنا خلق عمرو ته روان نو خلق حج بیت الله ته روان زکات ورکوونکي جوړ شو خلقو ته فایده ورسېده ستا د وجنا خلقو بسترې راواغستې سیروزي ته خلق لاړ چلې ته خلق لاړ جند بدل شي قرآن زده کولی شروع که بچی عالمان حافظان جوړول شروع که دا علم نافع دی نو یو تاسو له درخواست دا دی خپلې لوڼه او خپلې زامن دا به علم ته وباسو انشاءالله خو همره څوک دی کې خو هغه چا لاس اوچت کړي چې هغې خپل بچي پخوا لزولي دي خو زه هغې به خپل نوسي علم ته وقف کوي
او اے محترمو تاسو به وایئ چې کشران به مدرسو ته لاړ شي جنکې به دلته علم او قرآن زده کي نو زما خو عمر د دې نه دی چې ما څوک مدرسه کې پرېږدي نو د هغې دپاره مولانا الیاس رحمت الله علیه د سیروزود او د چلو دا ډېر ښایسته ترتیب رایستی ګورې ښه نو هغه ملګري به انشاءالله سیروزې ته چلې ته څلورو میاشتو ته ځو خو مو ده که نه انشاءالله نن هم چې د کومو بچو ختمونه دي د دې پلارانو په خدمت کې درخواست دا دی چې بی په دې خوشحالۍ کې به یو سیروزه لګوي انشاءالله هغه مو ده څوک څوک ملګري وي د دې بچو پلاران راغلي رونه هلک په خپل ځای ودرېږي سیروزې دپاره شاباس جی جزاک الله ودرېږئ 10-11 کسان ښه جي سبا نه به سیروزي جومات ته سیم ځي ماشاءالله د چا چې د بچو یې نامونه واغسته 1 2 3 4 نور جی الله تبارک وتعالی دی دا نننې مجلس په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی سخت ګرمي ده تاسو راغلی الله مو خوشاله کا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين